أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، سورہ ہود آیت نمبر 31، 32، 33 اور 34 مطالعہ مجھے کو انشاءاللہ نن. نوح علیہ السلام خپل قوم ته دا جواب ورکړي چې تاسو چې کوم اعتراضات دي تاسو چې کوم ما بری کې خبرې کوئ چې زه خو یو غریب یم، ما سره مال نشته، نو ما خو تاسو ته کلم دا نه دی ویلي چې زه امیر یم. بیا تاسو دا یایي چې یاره زه خو تاسو غوندې انسان یم چلته پیرته، نو ما کله درته ویلي چې زه فرشته یم. او داسې دا هم یایي چې یاره زه د غیب خبرو نه هم نه خبر، به څومره خبرې ما ته الله کوي زه هغه خبر یم. او بیا تاسو کچري دا وي چې دا غریبه طبقه ده، کمزوري طبقه ده، ډېر مسکینان دا څه دی خاص نه دي تاسو په نظر کې، نو دا چې دوی که ایمان قبول کړی نو دا خو زه نشم ځان نه لرې کولی. همدغه خبرې سیم د نبی صلی الله علیه وسلم ته کفار مکه به هم کولې. چېرې څوک سردار نشته تا سره، څوک ملک سردار خاص سړی قابل ذکر، دا خو د نوي دور ځوانان دي، دا څه نه خبر دي، دا خو اوس لیا ځوانۍ دی څه خبر دي، دا به که تا سره دي به غلامان دي. هغه موږ طبقې کې چې کوم خاص اهمیت یې نشته، پرون دې باندې موږ غږېدلي. نو دا بحث مباحثات چې کېږي هغه د بعد نوح علیه السلام هغوی ته دا ټولې خبرې وکړي چې زه داسې نشم کولی چې دا ځان نه لرې کړم، نو لہذا که چېرې زه داسې کوم دا خو به ډېر ظلم وي، بیا خو زه به ظالمانو کې شمار شم، الله نه تاسو ما نشئ بچ کولی. بیا اوس جواب کې ورته قوم سیئ قالو، ډېر لمبا یو عمر نوح علیه السلام تیر کو خپل قوم سره. اوس قوم ورته یې قالو ورته جواب ورکړي یا نوح، ای نوح قد جادلتنا، بحث مبحثه ډېره دې موږ سره وکړله، فاکثرت جدالنا، او ډېر خپله کې جدال اصل کې جنگ ته یعنی یو جنگ، خو چونکې جنگ داسې نه و، جنگ یو بحث مبحثه وه، جګړې وې. دا جګړې وې چې نوح علیه السلام به هغوی د بدو نه منې کولو او د الله اطاعت ته به رسو، دغې کې به دغه جاهل خپل انداز سره یو جګړه به کوله. عموما دا وي معاشرې کې، یعنی چې تا سره دلیل تا خلاف دلیل ختم شي، بیا بل طرف نه د جاهلانو طور طریقه دا وي چې هغوی په جنگ باندې راشي، چې بس جنگ چو، هغوی لاس چوي، هغوی ګزار کوي، هغوی بله طریقه استعمالوي، یو های هوی جوړ کړي، یو شور شرابه جوړه کړي، چې هغه خبرې چې کومې موقع کې کېږي چې هغه تتر بتر شي، ویلي چې هغوی سره څه د هغې رد بنیادي دلیل خو وي نه. همدغه صورتحال د قوم نوح و. نو قوم نوح ورته وایي چې بس ډېرې جګړې مو وکړلې، ډېرې خبرې مو وکړلې، ډېر مو خپله کې بحث مباحثې وکړلې، فاتنا بس راوله بما تعدنا، هغه خبره چې کومه ته موږ ته کوې، یعنی هغه عذاب نه چې ته موږ ډروې، هغه عذاب په موږ راوله. فاتنا بما تعدنا، بس جګړې مو ډېرې وکړې، بحث مو بحثې مو ډېرې وکړلې، اوس موږ یو طرف ته یو، ته بل طرف ته یې، موږ حل څه نه راوځي بله مسله، نو ته داسې چال وکړه چې ته بس فاتنا بما تعدنا، چې کوم عذاب نه ته موږ ډرای، هغه عذاب موږ باندې راوله. ان كنت من الصادقین،
کچېرې ته رښتونه وي، د خپلې دعوې کې رښتونه وي، او دوا څه وه چې زه د الله پیغمبر یم، دوا څه وه چې یاره زه ګورم چې تاسو باندې به عذاب رسي. دې مطلب دا شو چې هغه عذاب چې دا هغه ته راوستی شي نو بس ته یې موږ باندې راوله. ان كنت من الصادقین، که چېرې ته دغې خبرې کې رښتونه وي، اگر چې نوح علیه السلام خو به دا ورته نه ویلو چې زه به در باندې عذاب راولم، خو چونکې هغوی ته نه دا مطلب خسته چې بس هغه الله ته دې وایه چې بس را دې ولي موږ باندې عذاب. یعنی 950 سال دلته کې نبی صلی الله علیه وسلم خو محض 12-13 سال 10-12 سال خبره ده، هلته 950 سال و. نو چونکې کوم صورت حال به هغه ځای کې وي، دلته صرف 10-12 سالو کې کفار مکې چې راوله هغه عذاب، و هغوی دومره لوی جدوجهد نوح علیه السلام وکړو. دزه نبی صلی الله علیه وسلم ته در اصل دا خبره شي چې یاره ته لږ غوندې اندازه وکړه چې ته په 10-12 سال کې تا ته څه جواب میلویږي. یقینا تا ته به تکلیف ته په دې خبرې تا زړه ته دُک ته، او هلته نوح علیه السلام ته 950 سال دغه خبرو سره د هغه مخه ده. نو لہذا فرمایي چې که چېرې ته رښتونی وی نو هغه عذاب چې ده هغه راوله. اوس قاله نوح علیه السلام ورته جواب کې څه جواب ورته ورکوي نوح علیه السلام، انما یاتیکم به الله، کم خبره چې تاسو کوئ یا عذاب چې تاسو غواړئ هغه خو د الله اختیار ده، خو به الله راولي. یعنی هغې کې د ما اختیار نشته، زه تاسو خبر ضرور در کوم چې تاسو باندې بورسي ویلي چې د دې نتیجه دا ده. لکه ته یو انسان وګورې که نه په یو طرف ته روان ده، هغه تا نه پوښتنه وکړي چې یاره زه کوواټ ته ځم، ته ورته یو چې بوی دغه لیار ده د کوواټ، و هغه الټا لیارې باندې روان شي بل طرف ته په څټ باندې، و ته ورته چې بوی ته به بډو ته راسې، ته کوواټ ته نه راسې. اوس هغه درته وایي چې ما ته اوس خوښه چې بنو چېرته کې دی، بنو ورته مخامخ راوله، نو هسې خو ته نه شې ته ورته یاره کومې لیارې باندې چې ته روانې دي نتیجه دا ده چې ته کوواټ ته نه یې رسېدونه، ته به بنو ته راسې، او ته منې نه خبره. نو دا به وخت تا خپله وشي چې یاره بنو دا که نه ده، و ته دلې ګورې په سترګو سره چې دا مغې لیارې باندې روان ده چې که به بنو ته ځي، او دا نری وایي چې زه کوواټ ته روان یم. نو دلته الله تعالی نوح علیه السلام هم دغه جواب ورکوي چې قاله جواب انما یاتیکم به الله، کوم عذاب چې رتلونه د تاسو باندې هغه خو یقینا چې الله راولي، ان شاء که چېرې هغه غواړي. یعنی د هغه خپل حساب کتاب ده، د هغه خپل ټایم ده، او د هغه خپل یو ازمیښت یو وخت مقرر ده چې هغه کله رسې مقرر هغه نه وي رغلی څوک هغه نشي راوستی. ها البته دا خبره ضرور ده، وما انتم بمعجزین، کله چې هغه فیصله وکړي د هغه عذاب د راوستنو نو به یاد وساتئ هغه تاسو وسروای نشئ. یعنی زه نشم راوستی، راولي به الله، خو چې کله هغه وغواړي و هغه چې وغواړي به به راولي، او کله چې هغه راوستنو باندې راشي وما انتم بمعجزین، بیا تاسو هغه عجز کولی نشئ. یعنی د عذاب نه دلته الفاظ داسې دي چې یعنی الله بیا عجز کولی نشي، خو مقصد دا ده چې هغه عذاب چې ده هغه تاسو وسرولی نشئ، بیا تاسو کې دومره قوت نشته. اوس مخکې ورته یې فرمایي ولا ینفعکم نصحي، ځکه ډېر هم د تاسو خیرخواهي وغواړه، نصیحت کول غواړم تاسو ته. ان اردت، که چېرې زه دا غواړم چېرې تاسو ته نصیحت وکړو، تاسو په سیدې لارې راشئ او تاسو اصلاح وشي، تاسو د عذاب نه بچ شئ. ان انصح لکم، نو هغه چې دا کوم زه چې غواړم هغه تاسو ته څه فایده نه درکوي. لا ینفعکم نصحي، هغه نصیحت تاسو ته فایده نه درکوي. که زه ډېر غواړم چې زه تاسو ته نصیحت وکړم، لا ینفعکم، هغه تاسو ته هېڅ فایده نه درکوي. لا ینفعکم، هېڅ فایده تاسو ته نه درکوي. نصحي د ما هغه نصیحت، ان اردتو، که چېرې زه دا غواړم ان انصح لکم، چې زه د تاسو اصلاح وکړم، تاسو ته نصیحت وکړم، تاسو خیرخواهي وکړم، تاسو ته خیرخواهي در ورسوم، زه ډېر غواړم، خو تاسو ته هغه هېڅ فایده نه درکوي. ویلي ان کان الله یریدو، ویلي چې که چېرې الله غواړي ان یغویکم، یعنی تاسو ګمراهي طرف ته تاسو غواړي بوتنې، یعنی هغه یوه فیصله کړې ده چې تاسو ګمراهي طرف ته ځي، نو د ما نصیحت تاسو ته هېڅ فایده نه درکوي. د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې تاسو خپله باندې نصیحت غواړئ نه،
تاسو کې هټدرمي ده، تاسو کې ضد ده، تاسو کې تعصب ده، تاسو په یوې لارې روان یئ، تاسو یو نس پرستي ده درکې، تاسو یوه فیصله کړې ده چې موږ اصلاح نه کول غواړو، لہذا الله هم تاسو ته فیصله نه درکوي. ان کان الله یرید ان یغویکم، کچیرې زه تاسو ډېر خیر خوایي غواړم تاسو نو هغه تاسو ته هېڅ فایده نه درکوي، ولې چې الله اراده کړې ده د دې خبرې چې تاسو به ګمراه وئ، او د هغې بنیادي وجه د تاسو ده چې تاسو دا نه غواړئ چې یاره موږ کې اصلاح راشي. یعنی دلته الله باندې بعضې ټیم کې موږ دا زه اکثر کوم چې داسې الفاظ چې قرآن کې راځي نو هغې نه ځنه خلک دا مطلب ښکاري چې یاره چې بس الله نه غواړي نو بیا خو زه ما کې اصلاح نه شي راتلی. نه داسې نه ده، الله باندې خپل جرم مه چوه، جرم ته خپله مجرم یې، ته اصلاح نه غواړئ. که چېرې ته اصلاح غواړې نو الله تا ته اصلاح درکوي، به تا ته هغه لارې کولوي چې کومې د تا د کامیابۍ او تا د سکون او تا د آخرت د کامیابۍ لارې وي، بیا هغه لارې تا ته الله کولوي. لیکن ته چې نه غواړې بس نه یې درکوي. یعنی ته وګوره یو انسان غواړي چې یاره ما ته چې ته حلال روزي مزدوري میلاو شي، هغه ته هغه میلاو شي، او بل په ده تلاش کې وي چې ته نه غلا وکړم، هغه ته غلې میلاویږي، هغه یې غلو په چکر کې کوشش کوي، ورکوي دواړې، خو الله ورکوي دواړې. اوس دا غال دی وایي چې دا خو بیا الله راکړي ده، نه ته خپله باندې دغې نتیجې ته تللی، لهذا الله هغې نتیجې طرف ته بوتللی. هو ربکم، او هغه د تاسو رب ده، هغه د تاسو رب ده، و الیه ترجعون، هغه طرف ته تاسو واپس روان یې. یاد وساتئ، یعنی تاسو روان یې او د خپل حساب کتاب به تاسو هغه ځای ورکولی شي. الله دې موږ هغه ځای د ناکامۍ نه وساتي. مخکې الله فرمایي ام یقولون افترا، آیا دی خلک دا یی چې دا خبرې تا خپلې جوړې کړي. اوس اچانک انداز بدل شو، د نوح علیه السلام واقعه او د هغه کیسه بیانېږي، هغه کې اچانک الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته اشاره وکړه چې یاره تا برې کې دی دا یی چې دا ټولې خبرې تا جوړې کړي دي. کمې خبرې؟ کم چې د نوح علیه السلام تذکره ده، هغې کې اوس دا ده چې بعضې خلکو کې چې هډدرمي وي نو عموماً د اصلاح کونې ولا دا کوشش کوي چې هغوی ته داسې یو واقعات کې دي، داسې خبره کې دي چې هغې نه عبرت واخلي. خو د جاهلانو طرز عمل دا ده یی چې دا خبره هم تا خپل مقصد دپاره کړي، بلکې تا جوړه کړي، داسې شوي نه دي، داسې کیږي نه. اگر چې دی داسې انکار نه شو کولی د کفار مکه، هغوی په تاریخ کې د هغوی په کیسو کې د قوم نوح د نوح علیه السلام تذکرې موجودې وي، او هغه ټیم چې کم کتابونه موجود و، تورات انجیل، په هغو کې هم د دې تذکرې وي، دې خبرې ورستو رغلي دي. خو بیا به هم هغوی بله خبره نشه کولی، به ویلي چې دا خبرې ته خپله طرف نه جوړوي. ام یقولون افترا، چې یاره دا دی دا یی چې دا تا خپله جوړې کړي دي. قل دی ته وایه ان افتریته، که چېرې زه دا خپله ما جوړې کړي وي، دا خبره زه خپله جوړوم، خپل ځان نه جوړوم، تاسو مخې ته پیش کوم، فعلی اجرامي، نو دا جرم خو په ما باندې ده، دې مجرم خو زه یم، بیا یعنی دې سزا به ما ته میلاویږي. و انا بریء مما تجرمون، لیکن که چېرې داسې نه دي او نه دي داسې، که چېرې داسې نه وي نو به تاسو چې کوم جرم کوئ د الله حکم رد کوئ، د الله احکامات رد کوئ، د الله پیغام رد کوئ، او هغې نه الټ روان یئ، خپلې مرضۍ باندې یوه نظامي زندګي مو جوړه کړې ده او په هغې روان یئ، او د الله حکمونه تاسو څټ ته غورځولي دي. دا جرم چې تاسو کم کوئ نو یاد وساتئ ان و انا بریء مما تجرمون، زه د تاسو د جرم نه بری یم، ما زه خلاص یم، ما چې زمې کم کار و هغه مو تاسو ته درسولی ده، ما چې کم دعوت و پیغام و هغه مو تاسو درسولی ده، ما چې زمې کم کار و چې زه تاسو خبر کړم د هغې نتیجې نه چې کومه نتیجې سره تاسو مخ کیدونه ده، نو هغه ما خپل حق پوره کړی ده، نو زه بری یم تاسو نه. الله دې موږ ته د قرآن فهم راکړي، دین فهم راکړي، دې سمجھ راکړي، او د دې په مطابق عملی زندگی انفرادي اجتماعي موږ ته جوړونې توفیق راکړي. رب کریم دنیا بھر کې اسلام ته غلبه ورکړي، کفر مغلوبه کړي. رب کریم مسلمانانو ته اتحاد او اتفاق نصیب کړي. امریکا او اسرائیل په مقابله کې مسلمانانو ته اتحاد او اتفاق نصیب کړي. رب کریم ناکام او نامراد کړي، موجوده مهم کې ناکام او نامراد کړي. رب کریم دنیا بھر کې اسلام ته غلبه ورکړي، د اسلام غلبې دې پر مسلمانانو ته اتحاد او اتفاق نصیب کړي. رب کریم بیمارانو ته شفا ورکړي، بې روزګارو ته روزګار ورکړي. رب کریم ټولې دنیا بھر کې چې